الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك صدق الله ورسوله معزز ناظرین کتونکو نن د پیر او د سوموار د ګل ورځ دی او دا ورځ چې دی مونږه په خپل درسونو ترتیب کې عقاید اسلام د پاره ټاکلې ده نو هغې مناسبت سره نن مونږ عقاید اسلام درس درکو عقاید اسلام په بابت کې نن ډیره اهمه او ضروري عقیده واورئ چې اکثر مونږ او تاسو ته ډیره غلط فهمي پکې کیږي عقاید ذات باری تعالی صفات باری تعالی سلسله روانه دي تقدیر مسئلے باندې مونږه کافی گفتگو وکړه نن د هغې اخري حصہ دی اخري حصہ دا دی چې تقدیر خیر او شر خو الله پاک کړی دی خو چې کله د نسبت خبره راشي نو غلط کار تقدیر طرف ته منسوب کول او د الله مشیت او ارادی طرف ته منسوب کول غلط کار دا ډیره بده خبره دی حکم مونږ د پاره څه دی اسلام حکم څه دی قرآن حکم څه دی حکم دا دی چې کله څوک ښه کار وکړي نو هغه به الله طرف ته منسوب کوي او چې کله بد کار سرزد شي بد کار چانه وشي نو هغه به خپل ځان طرف ته د هغې نسبت کوي مطلب څه دی د بد کار نسبت به چې دی هغه به الله طرف ته مونږ نه کوو او تقدیر طرف ته به مونږ نه کوو د هغې څو حوالې د قرآن عظیم الشان نه واورئ په سوره نساء کې الله پاک فرمایي وما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سیئة فمن نفسك هغه چې تا ته د نیکي نه یو شی ورسي نو هغه د الله طرف نه دی فمن الله وما اصابك من سیئة او هغه چې تا ته برایي نه ورسي فمن نفسك نو هغه د ستا طرف نه دی نو وګوره که حسنه چاته ورسي فمن الله هغه به الله ته نسبت کو او که سیئه چاته ورسي فمن نفسك نو هغه به خپل ځان ته نسبت کو په سوره جن کې د جناتو کلام ذکر کوي الله پاک جنات وی وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا فرمای وانا لا ندري او مونږ ته معلومه نه دی اشر اريد آیا شر اراده کړی شوی دی بمن فی الارض هغه څوک چې په ځمکه کې دی هغې ته شر اراده کړی شوی دی ام اراد بهم ربهم رشدا یا الله دوی ته اراده کړې ده د نیکي اوس ګورئ معزز و سامعین کرام قرآن انداز ته ګورئ چې کله د شر خبره راغله هلته اریده مجهول صیغه استعمال شوه نو مجهول کې فاعل معلوم نه وي تاسو ویلي دي اریده اراده کړی شوی دی شر اراده کړی شوی دی وګوره نسبت الله ته نشته خو چې کله د رشدا ذکر رالو د نیکی ذکر رالو بیا څه وشو مقابله کې ام اراد بهم ربهم اراد معروف صیغه راوړه معلوم صیغه راوړه ربهم ورته فاعل کړو نو الت اریدا مجهول صیغه رااله ځکه شر نسبت ته الله طرف ته نه کوو او چې کله د نیکی نسبت رالو نو اراد بهم ربهم بیا به رب ته نسبت شو نو دینه معلومیږي دا چې د خیر نسبت چې دی هغه به الله ته کوو او شر نسبت بچې دی هغه به خپل ځان ته کوو دا د دې آیت کریمه تفسیر حصہ د تفسیر ابن کثیر کې د آیت لاندې ډیره ښایسته خبره کوي تفسیر ابن کثیر څه وایي فرمایي هذا من ادبهم فی العباره دا د دوی د ادب دی په عبارت کې حیث اسندوا الشر الى غیر فاعل چې دوی اسناد کړی دی د شر غیر فاعل ته وګوره اريد دی کنه مجهول صيغه د فاعل ته نسبت نه دی کړی والخير اضافوه الى الله عز وجل او خیر نسبت چې دی هغه الله ته کړی دی ام اراد بهم ربهم رشدا ای الله ته کړی دی وقد ورد فی الصحیح په صحیح حدیث کې وارد دی الشر ليس الیک شر دا هغه طرف نه دا چې دی صحبا نه دی یعنی شر به الله ته نسبت نه کوو نو دا به دی نسبت نه به مونږ ځان ساتو دا بې ادبي دی دغه رنګې راځئ ناظرین کرامو په سوره کهف لرازو حضرت حضور علیہ السلام ذکر دی پکې نو سوئی دری آیاتونو دری سی فاردتو ان اعیبها فاردتو ځانته نسبت وکړو حضرت حضور علیہ السلام فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاة فاردنا بے ځانته نسبت وکړو
فاراد ربک ان یبلغ اشدهما فاراد ربک اوس رب ته نسبت وکړو. راځي تفسیر کبیر پدے آیت کی خیشتا دے تفسیر کی مکمل مسئلہ حل کی فرمائی کیف اختلفت الاضافت فی هذه الارادات الثلاث وهي كلها في قصة واحدة وفعل واحد. تفسیر کبیر وی چې دا پیو قصہ کی پیو فعل کی دا دری وړ ارادو دا اضافت او نسبت ولی مختلف شو. فرمائی جواب ورکی انه لما ذکر العیب اضافه الى اراده نفسه وی چې کله د عیب ذکر رالو اضافه الى اراده نفسه نو حضور علیہ السلام د خپل ذات ته هغه اراده منسوب کړه. فاردت ان اعیبها وګوره فاردت ما اراده وکړه ان اعیبها چې د هغې کشته عیبدار کم. نو گورا چونکہ عیب ذکر رالو نو عیب ذکر عیب نسبت اللہ تا کول خندی نو حضور علیہ السلام خپل زانتا وکرو. فقالا وی فرمائل اردت ان اعیبها ولما ذکر القتل چه قتل ذکر کرو نو عبر عن نفسه بلفظ الجمع بیم زانتا نسبت وکرو فاردنا او زین تدا سوال راځي چې دلته خو جمع سی غراوړه الته اردتو دلته اردنا. تفسیر کبیر د دې ډیره خیشته وجه بیانې دا د نحو قانون ذکر کوي. فرمای فاردنا دا هم واحد متکلم صیغه دی نو تب وی چې دا خو صورتن جمع دی. دته الفیه ابن مالک واحد متکلم معظم لنفسه وی چې کلا متکلم یو لوی متکلم وی او هغه کې لوی کمالات وی نو اغا ځان د پارا واحد متکلم معظم لنفسه صيغه استعمالي دام واحد متکلم دی. اس ظاهرا جمع ښکاری دیوم د دې خبرې ذکر کې عبر عن نفسه بلفظ الجمع لفظ جمع سره ول تعبیر وکړو تنبیها علی انه من العظماء فی علوم الحکمه وی چې دا دې خبره تنبیه دی چې حضور علیہ السلام په علوم حکمت کې ډیر د لوی سړیو نه دي عظماء نه دي. فلم يقدم على هذا القتل پدې قتل باندې دی وړاندې نشو الا لحکمت عالیه یا اوچت حکمت د وجنا او هغه حکمت قرآن ذکر کړی دی چې دا قتل د ولې وکړو څه حکمت پکې و هغه اوچت حکمت پکې سو نو دی وجنا مطلب دا دی فاردت ان عیبا کې هم ځان ته نسبت وکړو فاردنا قتل کې هم ځان ته نسبت وکړو. خو چې کلا فاراد ربک ان یبلغ اشدهما نو تفسیر کبیر سوئی ولما ذکر رعایت مصالح الیتیمین چې د یتیمینو د مصالح رعایت ذکر رالو لاجل صلاح ابیهما د اغو د پلار د نیکی د وجنه چې پلار نیکو نو فرمای اضافه الی الله تعالی باضافت الله ته وکړو. یعنی فاراد ربک وګوره یو قصه دی یو واقعه دی یو فعل دی الته نسبت حضور علیہ السلام ځان تکي خو چې د خیر خبر رااله فاراد ربک بیا د خیر نسبت چې دی اغا الله ته وشو. لأن المتكفل بمصالح الابناء لرعايه حق الآباء ليس الا الله سبحانه وتعالى. تفسیر کبیر وی چې د بچو د مصالح تکفل کول پرورش کول اگر رعایت د حق د آبا د وجنه چې پلارونه نیک وي د هغې حق رعایت ساتلی کیږي. دا رعایت څوک ساتي دا رعایت ساتي الا الله سبحانه وتعالی. دا د الله جل جلاله کار دی چې دا داسې ماشومانو بیا تکفل کوي او د هغې پرورش کوي. نو معزز ناظرین کرامو د دې خلاصه څه شوه خلاصه هم بیا هغه شوه چې که ښه کار څوک وکړي د هغې نسبت په الله ته کوو او که بد کار وشي هغه به خپل ځان ته کوو. بد کار نسبت په شریعت کې الله ته نشته سوی ادب دی بی ادبی دی. نو دا د تقدیر متعلق هغه اهم حصه وه چې ما درته ذکر کړه په توجه باندې واورئ چې مونږ او تاسو د بی ادبي نه هم بچ شو او د دین اسلام اصل حقیقت نه هم خبر شو. زمونږ یوټیوب چینل سره وابسته اوسئ په خپله اورئ درس بار بار اورئ مخکې شیر کوئ. الله تعالی د عمل کولو توفیق نصیب.